تحفه درکې نو جایز ده، او که د مقدمه په دوران کې درکې نو حرام ده. یعنی مقدمه درج کله په دغه دوران کې طالب پیسې درکې. مالکی او حنبلی وایي چې د قاضي جوړېدو نه بعد هر قسم تحفه چې د شک په زمرې کې راځي نو بهتر دا چې وای نه لي. د سپارش حکم می ته وای سپارش په دوه قسمه دی، شفاعت حسنه او ته د مضمون یو مظلوم انسان دغه ته هغه حق ورکې نو سفارش کول پکار دي، ثواب دی. پکې څلور مذهبونه وایي چې جایز او مستحب دي، ثواب دی. کې نبی علیه السلام وایي سفارش کوي اجر به ته ملاویږي، او قانون چې دی جایز دی چې ترسو پوری په عدالت باندې دباو نه. دویم شفاعت سیئه دی، د مجرم د بچ کولو د پاره یا نه حق پیدا چاته ورکولو د پاره سفارش. څلور مذهبونه وایي چې حرام دی، کبیره ګناه ده. قرآن ورته په خپل بد سفارش ویل، ګناه کې دغه کس شریک کړل چې په غلط باندې د وچې ناقص سفارشي شفاعتي د ځان جوړ کړي. حنبلي فقه وایي چې سفارش کول والا باندې به تعزیر لازمي چې په غلط باندې، او قانون وایي چې توهین عدالت دی او دباو اچیل چې دی دا جرم دی. دا دباو اچیل چې په فقه حنفي کې ناجایز او حرام دی. صحیح شو؟ فقه مالکی ناجایز او حرام وي، فقه شافعي وایي چې ناجایز او حرام دی، فقه حنبلي وایي ناجایز او حرام دی او تعزیر په لازم دی. او پاکستانی قانون وایي چې objection of justice, contempt of court. ٹھیک شو؟ دغه شان د یری نه ناحق فیصله کول فقه حنفي وایي باطل دی او قاضي ګناهګار دی. فیصله باطل له مالکیانو او قاضي به معزول کولی شي. شافعي وایي چې فیصله باطل او قاضي به ذمہواري د دغه فیصلې. فقه حنبلي وایي فیصله باطل او قاضي ظالم دی. او پاکستانی قانون وایي چې فیصله کله عدم بکړی شي او د جج په خلاف باندې به کاروایی کولی شي. په دې کې د قاضي فرض سدي یو دی د الله نه یره کول فقه حنفي کې ده، او د انسانانو یره دي پریدي. او مالکیان وایي چې په تنهایی کې د فیصله واوري چې دباو په د باندې نه وي. دغه شانتي شوافي وایي چې په حق باندې ثابت قدم اوسېږي که دنیا ورانېږي او که جوړېږي. دا سم. امام احمد بن حنبل وایي چې د انسان نیره مه کوه، صرف د الله نیره کوه. پاکستانی قانون وایي ضابطه اخلاق 2009 سفارش دا به فوري مسترد کړی شي او په ریکارډ باندې به راوړی شي. څنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله قاضي شریح ته فیصله ویوړانو، شریح حضرت علی په کنیه باندې مخاطب کا، ابو حسن ورته ابو الحسن، او چې کم مدعی نو هغه ته نوم ذکر کو. علی رضی الله تعالی عنہ اعتراض وکړ چې ماته دی ولی کنیه ذکر کړه، نو شریح ورته وایي چې دا عدل له عدل د دې ډېری فیصلې دي تاسو ګورئ. اشرف الجواب کې اولنې را نقل کړی شوی ده. وس طالب العلم د قضا لپاره عملی خلاصه دا ده، رشوت اغستل حرام دي، ورکولم حرام دي، صرف د ظلم د لری کولو د پاره دفع ظلمي. په دې کې حنفي شافعي او حنبلي دی صحاده پوری اجازت ورکړل چې بل سلام نه جو بیا تکولې شي. او په فقه مالکی کې دا دي چې نشي کولای دا، او په قانون کې په هر صورت کې دا جرم دی. دویم سپارش شو، د حق د پاره جایز دی، د نه حق د پاره حرام دی. څلور مذهبونه او قانون د پاکستان په دې کې متفق دي. دریم دباو دی په قاضي باندې لازم دی چې را دي کې چا به دباو واځ ورته چې بجیب کې کېده، او کله یری د وادي فیصله بدل کړه نو فیصله به باطل کولای شي په دنیا کې او په آخرت کې ګناهګار دی. پنځم نمبر ضابطه دا ده چې د قاضي لپاره بهتر ده چې د فریقینو سره ذاتی ملاقات نه کوي او تخفیف هم نه علي، او چې کوم سفارش ورته څوک کوي نو د ځان سره په فایل کې لیکي. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد اټول وایي چې د قاضي کې جوړېدو یا د جج جوړېدو نه مرګ بهتر دی چې څو پورې مجبوري نه وي، ځکه چې دا د انبیاو منصب دی
او کلک شانتی لغسش د انسان نوشي لغسش او خویگی نو جهنم ته د تلو سبب دی. دا شاندا جمله یاد ساتئ چې د قاضی توب میزان تل چې دا کوم د الله په لاسو کې د په قدرت کې دا خلکو په لاسو کې نه ده. نو دا زما دریم نمبر درس په دی باب باندې د قاضی لپاره چې قاضی جوړیږي یا جج جوړیږي نه په دی اصول باندې. درس تاسو ته مکمل په ضابطه باندې یاد شي. اولنې نمبر ما خبره د سوکړه د البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. پیغمبر فرمایي بینه دا په مدعی باندې دی، گواه په مدعی دی. که چېرته د مدعی سره گواه نه نو والیمین علی من انکر کم چې منکر دی او د مدعی دا خبره وایي چې ټیک نه ده دا به بیا قسم خوري. واشهدوا ذوی عدل منکم د گواه او د هغې د قسمونو بیان روان دی. دې وجې نه الله فرمایي چې تاسو د خپل ځان نه یعنی د خپلو خلکو نه دوه گواهان پیش کړئ. راولئ دوه گواهان. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. که دوه سړي نه نو بیا به یو سړی او دوه ښځې په شرط د دې چې د هغوی ګواهي ستاسو خوښوئ. په اسلامي عدالت کې قاضي فیصله د دل په حال باندې نه کوي چې په زړه کې څه دي، بلکې د دې دپاره به ظاهري ثبوت راوړي او د ظاهري ثبوت دپاره دوه ستنې دي. دا ظاهري ثبوت چې دی دا د مدعي ذمه داري ده. بینه یعنی ثبوت دا د مدعی ذمہ داری ده او د ثبوت یعنی د بینه مدعی چې کوم بینه او ثبوت موږ ورته ثبوت وایو، عربی کې ورته بینه وایي. د دې دپاره څلور اقسام دي. یو قسم دا دی چې عادل ګواه، دویم اقرار. عادل ګواهانو ته وایي شهادت، هغوی بیان ورکو دې ته ویلی شي شهادت چې دوه عادل ګواهانو بیان ورکو. دویم د اقرار، په خپله باندې مدعا علیه په چا چې دعوه کړې شوې ده هغه د دې خبرې اعتراف وکړي چې او دا مدعي سوی دا ټیک ده. دریم کتابت دی. کتابت یا به ستاسو دستاویز درسه یا به معاهده یا به څه رسیدي. څلورم قرائن. قرائن یعنی حالات، سی سی ټي وي، میډیکل رپورټ، ډي ان اے د دې نه راوځي. نو دا د بینې یعنی د ثبوت څلور قسمونه دي: شهادت، اقرار، کتابت، قرائن. دویم من خبره وکړه د یمین. یمین قسم ته وایي چې کله د مدعي ثبوت نه نو منکر به قسم خوري. که چېرته مدعا علیه یعنی دا منکر چې کوم دی په چا چې دعوه شوې ده د قسم وخور مقدمه ختم. او که د قسم نه انکار وکړو نو مدعي چې کومه دعوه په د باندې کړله د قسم نه انکار وکړو، مدعي په دعوه کړله، د مدعي دعوه بیا ثابته شوه. ستاسو مخې ته قاضي یا جج صاحب دوه کسان ناست دي. د یو نوم د زید د بل نوم د عمر. زید دعوه کوي چې عمر زما ځمکه نیوله. عمر وایي چې ما ځمکه نه ده نیولې. اول نمبر چې ته فیصله کې زید ته به ووایې چې زید صاحب ته دوه ګواهان راوله، عادل ګواهان دوه به راولي. که چېرته زید دوه ګواهان را نه واستو عمر ته به ووایې چې عمر صاحب پاس او قسم وخوره. چې عمر د قسم نه انکار وکړو نو فیصله به د زید په حق کې کیږي. فیصله به د زید په حق کې کیږي. په دې کې حکمت څه دی چې د دې نه د دروغو دعوه کول مشکل راځي او قاضي چې دی هغه به بې ثبوت ته سزا نه ورکوي. چې ثبوت ورسره نو سزا به نه ورکوي. زموږ پښتانه ورته وایي بې ثبوته. وس د ګواهانو په شرایطو کې د څلورو مذهبونو څه اتفاق دی او څه اختلاف دی. بیا به راځو
د پاکستان د قانون مطابق جج ته. ګورې شرایط په ګواه کې څه دي؟ اسلام دی، بلوغ او عقل دی، عدالت دی، حافظه ده او ذاتي مفاد. په یو باندې یاد ساتئ، اسلام مسلمان کېدل دا شرط دی. د کافر گواهی د مسلمان په خلاف باندې قبول نه ده. صرف او صرف په یوه مقدمه کې به تاسو قبلوئ چې هغې ته ویلی شي وصیت. امام مالک هم دا وی، امام شافعي هم دا وی، امام احمد هم دا وی او امام اعظم ابو حنیفه هم دا وی چې مسلمان کېدل دا شرط دی په گواهی کې. یعنی شرط الشیء خارج الشیء، مسلمان کېدل دا شرط دی. او اضافات الشرط پات المشروط به، کله چې مسلمان گواه نه نو بیا د گواه شرط نشته. چې مسلمان گواه نشته نو شاید چې نو بیا دغه گواهی نشي قبلولی. د کافر گواهی به د مسلمان په خلاف قبلولی نشي. ها په یو مسله کې فقه حنفي وایي چې وصیت په مسله کې دا موقف د امام مالک هم دی، د امام احمد هم دی، د امام شافعي هم دی او زمونږ هم دی. دویم شرط چې دی په گواه کې هغه بلوغ دی او عقل دی. دا لازم ده چې بالغ بی او عقلمند بی. امام مالک، امام احمد، امام شافعي په دې کې هم دقه وایي چې په گواه کې به یو اسلام شرط، یو به بلوغ او عقلی. دریم دی عدالت. فاسق، دروغجن د دیو گواهی به یا بدنام یو کس، درې شیزونه شو، یا فاسقی